ने पोजीशन लिए तो उसके लिए taking up a position is very easy task, but maintaining of the position is very difficult task. नंबर 1 बनना बहुत आसान है, लेकिन इस नंबर 1 को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। तो जिन बच्चों ने पोजीशन लिए तो आप लोग हमेशा के लिए आप लोग मेहनत कर ले कि आप लोगों से कोई ये पोजीशन छीन न ले, और जिन बच्चों की पोजीशन नहीं आए तो आप लोगों को खफा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक स्ट्रगल और एक मेहनत आप लोग कर ले कि आप लोग भी पोजीशन लेने की दौड़ में आप लोग शामिल हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पोजीशन आप लोग ले लें। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम چې کله خرڅېده یو بوډۍ ښځه روانه وه د یوسف علیه السلام خریدارو طرف ته، نو چا ترې تپوس وکړه وایي بوډۍ به وایي هغه خو ډېر ګران خرڅېږي، وایي ته ولې روانه یې؟ نو هغې ورته وایي زه صرف د یوسف علیه السلام په خریدارو په لیست کې خپل نوم شاملول غواړم. نو زه هم تاسو وایم چې کوم ماشومانو پوزیشن یې نشته نو ضروري نه ده چې ټولې پوزیشن یې راشي، خو کم از کم د هغه پوزیشن دپاره تاسو د پکار چې تاسو محنت کم از کم وکئ. او دا یاد ساتئ چې کوم ماشوم په سکول کې د پوزیشن دپاره محنت نه کوي، دا بیا په ژوند کې که دا بزنس کوي که دا هر یو څیز کوي، دا په هغې کې نمبر 1 جوړېدو دپاره هغه محنت نه کوي. تاسو وګورئ که نه چې کم کس کې د نمبر 1 جوړېدو شوق وي، دا به په کرکټ کې نمبر 1 راتلو کوشش کوي، دا به په سکول کې د نمبر 1 راتلو کوشش کوي، دا به په خپل بزنس کې د نمبر 1 راتلو کوشش کوي. او دا نمبر 1 راتګ چې کوم دی که نه، دا داسې آسان کار نه دی. دې له به خامخا ته فایټ کې محنت به کې سټرګل به کې. نو تاسو ټول بچې کوشش کوئ، محنت کوئ. او ما د دې نه مخکې مې ویله چې دا ژوند چې اوس کوم دی که نه ژوند، دې ژوند کې به هغه خلک بره ځي چې کم خلک محنت کوي. صرف په سکول محنت نه، چې په ژوند کې هغوی محنت کوي، چې هغو خپل خوبونه حرام کړي، نو دا خلک به ځي بره. هغه خلک به لاندې راځي چې کم خلک خوبونه ډېر زیات کوي، چې کم خلک روټیګانې زیاتې خوري، چې کم خلک فنکشنې زیاتې کوي، دا خلک به لاندې راځي. او چې کم د دې څیزونو قربانیانې ورکوي دا به بره ځي. تاسو یاد وګورئ په کم کلیو کې به پخوانه مالدار خلک وو، هغوی لاندې را روان دي، او کم خلک چې غریبانان وو هغوی بره روان دي. د هغې مین وجه دا ده چې کم مالداره خلک دي هغوی خپله محنت کړی دی، خو د هغوی بچي محنت نه کوي. د هغوی بچي په تیار عادت شوي دي، د هغوی بچي د ورځې د 10 بجې پورې اوده وي. کوم چې غریبانان خلک دي د هغه خلکو د هغو پلارانو داسې د هغو ټریننګ کړی دی چې هغه سهار 6 بجې پاسي او ټوله ورځ محنت کوي، روټۍ کمه خوري، فنکشن یې به هغوی کمې کوي، ودونو له به کم ځي،